السلام علیکم. یو څو ورځې مخکې په 400 کې یو ډېره بده او غمجنه پیښه شوې ده. نو ما وی چې په هغې نن لږ خبرې وکړو. دا قسمه واقعات چې کېږي نو په هغې زه تاسو ته خپل نظر درکړو یا یو وړوکی شان د هغې جاج والو یو تجزیه وکړو. دا 400 په تنګي تحصیل کې یو کلی دی، عمرخان کلی، او هغلته یو 8 کلنه ماشومه جلوه چې ده هغې سره اول جنسي زیاتې شوې ده او بیا په ډېر بې دردۍ سره هغه قتل کړې شوې ده. دغې ماشومې ته پلار ووې د مازدیګر قریب وخت و چې د ترور د کور نه پیو راوړلو راولېږله، او دا چې پیو راوړلو لاړه نو د هغې نه پس دا رانغله چې کله د کور والا د هغې تلاش وکړو نو په نږدې پټو کې چې دی نو د هغې لاس چې دی هغه برآمد شو په داسې حالات کې چې هغې سره جنسي زیاتې شوې وه. بیا د هغې کومه لوپټه چې وه نو په هغې هغه تیزندي کړې شوې وه. ډېره د افسوس خبره وه، ټوله علاقه په دې خبره خفه وه. پولیسو هم په دې کې ډېر بر وخت اقدام وکړ. د 400 ډي پي او محمد وقاص خان په خپله باندې موقع ته هم هغه وخت ورسېدو او بیا هسپتال ته هم لاړو. په تنګي کې نوشیروان خان یو ډېر پېښور ایس ایچ او تعینات شوی دی او هغه دا کمال وکړ چې په 10 ګنټې کې دننه د جدید ټکنالوژي او د جیو فینسنګ په ذریعه باندې قاتل ته ورسېده. زما د معلوماتو تر مخه 15 کلن قاتل چې د جلوه ګاونډي و هغه گرفتار کړی شوی دی او هغه پولیس ته ټول بیان ورکړی دی، خو د بعضو وجوهاتو په بنا باندې هغه به د پولیس یو خپل د محکمې په حواله به د هغې خپل احتیاطي تدابیر وي چې تر دې دمه زما د معلوماتو مطابق نه پولیس د قاتل د نیولو اعتراف کړی دی او نه د دې خبرې تصدیق کړی دی. کیدای شي پولیس اعتراف هم کړی او تصدیق یې هم کړي، خو ماته چونکې معلومات نشته. بهرحال قاتل گرفتار شو. قاتل چې کوم پولیس ته بیان ورکړی دی او کوم ما مخې ته راغلی دی نو هغه دا دی چې دا ماشومه کله تله نو دغه قاتل دغلته په لاره کې ناست و او د ماشومې ورته وویل چې زه یریږم، ما د دې پټي نه یا د دې ځای نه واړوه او دې ماشومې سره د تحفظ په هغه باندې په هغه ماشومې غوښتنه کړې وه او روان شوی دی او دغه ځای کې د هغه نیت خراب شوی دی او هغه چې کله د ماشومې سره زیاتې کړی دی نو وایي چې هغه بېهوشه شو، د هغې په خوله زګونه راغله او ده چې کله د هغې په لوپټه د هغې د خولې هغه زګونه وچول نو په دغه وخت کې دی یېرېدلی دی او ذهن ته یې چې هره خبره راغلي ظاهره چې دا ژوندی پاتې شو نو دا به نشاندهي کړي. نو ما خپله لوپټه چې د هغې ورته منی ته اچولې ده او کلکه غوټه یې ورکړې ده. اوس خبره دا ده چې ماشوم 15 کلن دی، د هغه د جرایمو څه ریکارډ هم نشته او زمونږ قانوني پیچیدګۍ داسې دي چې نظر نه لرمه چې ده ته به عدالت سزا د عمر په وجه باندې ورکړي، ځکه چې په ده به هغه جوینایل اکټ او هغه څیزونه لګي. خو د یو غریب کور روان شو، د یو مزدورکار د دیاړیدار یو د غریبانه جزان خلک دي، د هغې بېعزتي وشوه، د ماشومې بېعزتي وشوه، په بې دردۍ مړه کړې شوه، دغه کور وشرمېده او دا کوم پاتې ژوندي خلک چې دي د هغې په زړه کې به تا ته مرګه دا داغ وي. زمونږ په ملک کې د بدقسمتۍ او زمونږ په صوبه کې مسلسل د ریپ او د وژنې دا قسمه کیسز کېږي. په پښتنو په معاشره کې خو دا تصور هم ممکن نو د نن 20 کاله مخکې څوک به داسې همت وکړي، خو نن د پښتنو معاشره هم چې دا نو د نور پاکستان شانتې شوې ده او دا څیزونه زمونږ غیر چاپېره موږ چې ګورو نو په څو ورځې پس موږ داسې یو واقعه اورو چې د دې نه زیات د ظلم دي. سوچ پکار دی چې غلطي چېرته ده. یو خو زمونږه د خاندان دننه چې کوم د تعلیم او د تربیت او د اخلاق او د اخلاقیاتو یو رواج یو رسم یو روایات و د مشرانو به
یو هولډ په کور باندې او د کشرانو اصلاح به کوله. یو خو د بدقسمتۍ نه زمونږ د خاندانونو دننه اول هغه جاینټ فیملی سیستم ختم شو او د هغې نه پس چې ځانځاني شوه نو د کورونو دننه هغه بنیادي تربیت نه کیږي، ځکه بې رهروۍ ته خلک لاړ شي. دویم زمونږه د تعلیمي ادارو دننه هغه کلتور اوس نه دی پاتې، د استادانو هغه خواري، هغه محبت، زمونږ هغه نصاب او د استادانو هغه کانډکټ، بلکې زمونږ تعلیمي ادارې د دا قسمه بد اخلاقو یو نوې شانتې اډې جوړې دي. نو زمونږ دغه نظام هم پیل شو. بیا د پښتون په سماج په روایاتو کې یو اجرا او جرګه چې وه نو هغې په نوې حالاتو کې سر خوړلی دی او زمونږ هغه نظام هم تتر پتر شوی دی. بیا که تاسو وګورئ نو یو خوا په جوماتونه هم ډېر زیات شو، مونځګزار هم ډېر زیات شو، دینداري ډېره زیاته شوه، عالمان، مفتیان، قاریان په هر علاقه کې شته. د جینکو دپاره مدرسې جوړې دي، یوازې د هلکانو نه. دین ډېر تیزۍ سره خور شو. یعنې د عباداتو په حواله، د دیندارۍ په حواله باندې زمونږه معاشره او خاص کر د پښتنو یو مکمله د رسوماتو، د مذهبي رسوماتو طرحه ده، یو دینداره او مذهبي معاشره ده، خو د مذهب هغه تعلیمات زمونږ زړه ته، زمونږ وینې ته کوز شوي نه دي. نو که په دغه حواله وګورئ نو زما مدرسه او زما جومات هم هغه زه ورته ناکام وایم، ځکه چې هغې کردار سازي هغه شانتې ونه کړې شوه. د بل طرف نه د انټرنیټ راتلو سره او موبایل ټلیفون عام خلکو ته رسېدو سره او پیکیجز ارزانېدو سره او نه د ریاست د طرف نه څه قانون شته چې څوک موبایل استعمالولی شي او څوک نه، یعنې د عمر یو حد یا د تعلیم یو حد یا زمونږ د ټلیفون په کمرو کې داسې نظام نشته. اول خو دا ده چې د کومو شناختي کارت د کومو خلکو نه جوړ، نابالغه وي نو هغې ته خو د سره د اجازت نشته او هغې څنګه دا استعمالي، خو ظاهره ده هغه د بالغ خلکو د نوم هغه سیم وي، د والدینو د لوڼو خویندو. بیا دغه موبایل فون چې استعمالیږي نو په دې باندې په دوه حواله باندې چیک نشته. یو خو زمونږ د ریاست دننه هغه ویب سایټس یا هغه پلیټ فارمز چې دي په هغې پابندي نشته چې په کوم باندې دغه لغړ فلمونه وي یا داسې مواد وي چې هغه جنسي اشتعال راولي په هلکانو په جینکو کې. نو یو خو د ریاست د طرف نه هغه قانون نشته چې دغه شانتې سایټس بند کړي. بیا د والدینو د طرف نه څه چیک نشته، څه پابندي نشته. بیا د استادانو د طرف نه، د جومات د طرف نه، د حجرې د طرف نه، د جرګې د طرف نه، د مشر د طرف نه، ځکه چې هغه نشتوالی دی. نو دا هلکان جینکۍ هغې دپاره زهر قاتل عمده موبایل دی چې دغه جنسي اشتعال په دغه قسمه مواد چې دی نو راولي. بیا بله خبره دا ده چې قسمه قسم نشې چې دي نو هغه زمونږه په ملک او زمونږ په صوبه کې چې دي نو هغه سیوا شوي دي، په هغې کې سرپرست آیس دی او ما ته دا معلومات شوي دي چې دا څه ساینسي فارمولې دي او که څوک یې غواړي نو په کور کې هغه فارموله پټ پناه جوړولی شي. یعنې یا دا د افغانستان نه یا پخواني قبایلي علاقه جات شو یا د ایران نه یا داسې د محفوظ ځایونو نه د دې نشاور مواد راتلل هم چې دی نو هغه اوس په هغه شکل کې څه خبره نه ده پاتې، ګډه آبادي ده او کلي په کلي، کور په کور په پټه باندې که هغه شراب دي، که هغه آیس دي، که هغه د ډانس دغه ګولۍ دي، دا ټول څیزونه دلته جوړېږي. د هغې خلاف هم څه مؤثر قانون سازي یا عدالتي نظام یا د پولیس نظام یا یو قانون سازي هغه شکل کې نشته. معاشره کې هم چې دی نو دغه منشیات پروشانو ته څوک بد نه وایي، هغې سره څوک سوشل بایکاټ نه کوي. درېیمه خبره دا ده چې موږ پښتانه هم یو، موږ مسلمانان هم یو. د اسلام یو ښکاره احکامات دا دي چې هلک او جینۍ بلوغت ته ورسي نو د هغې ودونه دې وشي. د هغې وجه دا ده چې د رزق وعده الله کړې ده او د هغې صورت دا دی چې رزق ټول وسیلې او ذریعې چې دي نو الله پاک بېتحاشه پیدا کړي دي. مرګ او ژوند، بچي او اولاد، که دا زموږ ایمان دی نو بیا په دغه حواله باندې که موږ واده نه کوو یا دې ته هلکان جینکۍ پرېږدو چې سبقونه ختم شو. هغه اوس که هلک جینۍ څنګه بالغ شو د هلک خاص کر د هغه واده وشي نو هغه نشو ته نه ځي، بې رهروۍ ته نه ځي، سنجیده شي، که سبق وي که روزګار وي
اوس خبره دا ده چې معاشرې ته به یو ځل جمع کېدل وي او په دې خبرو باندې به سوچ کولی په کوم طرف چې زموږ معاشره روانه ده. روزانه به دغه شانتې حادثات کېږي، روزانه به یو کور تباه کېږي، یو ماشوم به بې عزته کېږي، هغه به وژلې کېږي او زموږ هغه اسلامي او معاشرتي او هغه پښتني اخلاق به تباه برباد شي او موږ به د زناورو او د لیوانو په سماج او معاشره باندې مشهورېږو. نو زما اهل نظر ته، استادانو ته، صحافیانو ته، مشرانو ته، حمایدین ته، سیاسي خلکو ته، د پارلیمان غړو ته، پولیس ته، عدالت د نظام چې کوم ذمہوار خلک دي هغوی ته خصوصي درخواست دی چې په دې د شعور او د آګاهۍ یو مهم وچلوي او په دې باندې د یو ډیبیټ ښکاره آغاز وشي او د دې وجوهات او حالات او نفسیات معلوم کړي شي، قانون سازي وشي او دغه شانتې په بچو په وړو باندې نظر ساتل او د والدین ته هم یو پوهه ورکړي شي، بچو ته هم یو پوهه ورکړي شي. دا ډېره زیاته سنجیده مسله ده. دغه غمجن کور سره غمرازي کوم او د چارسیدي پولیس ستاینه کوم چې هغوی بر وخت قاتل ګرفتار کړي. اجازه غواړم د الله په امان.